نن ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ ولې دا ته را جوړوي؟ دا ورځ څوک یې جوړوي؟ دا ورځ اقوام متحده کې یو اداره ده یونسکو، هغه دا ورځ جوړوي چې د کتاب ورځ هم ټاکي، د مور د پلار ورځ هم ټاکي، د خوشحالۍ ورځ هم ټاکي، د ژبو نړیواله ورځ هم ټاکي. دا د دې دپاره دا ده چې باید دا خلک د دې په اهمیت باندې بیا پوه سي چې نن ورځ د کتاب ورځ ټاکلې ده. دا په دې ټاکله چې وروره ته د کتاب په اهمیت باندې ځان پوه کړه، د کتاب په ویلو باندې ځان پوه کړه. نو په نن ورځ باندې په ټوله نړۍ کې، په ټوله دنیا کې، په هر هغه سکول، په هر هغه اداره، په هر هغه ښار کې باقاعده د کتاب د دې ورځې په مناسبت باندې واک کېږي. خلک له یوه ځایه څخه بل ځای ته جلوسونه باسي، د کتابو مونوګرامونه جوړ کړي یا کتابونه خلکو ته ورکوي. په لارې په نورو ښارونو کې خو دا اعتراض دی چې نور مکو ته ورسې خلکو کتابونه راخیستي، دا واک رواني، هغه حالت ته څوک مخه ورسي دا کتابونه ځلبې شي، یو بل ته دا کتابونه ورکوي. په مختلفو ادارو کې خلکو کتابونه راوړي، و سټوډنټس ته ورکوي، و ټیچرز ته ورکوي، د هغو پیرنټس ته ورکوي. نو په نن ورځ باندې دلته هم موږ نن دا د واک ورځ، دا د واک ورځ خو نه ده، دغسې دا ورځ منځو چې به موږ ته باید د کتاب په اهمیت باندې ځان پوه کړو. دا دې ورته ته معلوم وي که چیرې په دنیا کې الله پاک د کتاب په شکل کې دا شی نه وای راستولی، نو پر دنیا به تیاره وای. موږ ورته وینو چې د الله پاک عظیم کتاب قرآن مجید چې د دنیا ته راستول سوی دی، هم د هغې ټولې نړۍ د دې قرآن مجید د ویلو څخه، د دې ترجمې څخه دا نړۍ ترقي وکړه. د دغه قرآن مجید په وجه باندې تورې تیارې ختم سولې، رڼاوې دنیا ته راغلې، جهالت ختم سو، ګمراهي ختم سوله، انسانانو لاره وپېژندله، انسانانو خپل دین و مذهب وپېژندی، انسانانو د مور، د پلار، د عزیزانو، د قریبانو دې قدر وپېژندی. او دا یاد ساتئ کم قومونه یا کم څوک چې د کتاب عزت نه کوي، هم هغه قومونه د ضلالت سره مخامخ دي. هر هغه چا چې ترقي کړې ده، هغو د کتاب د ویلو څخه ترقي کړې ده. کم څوک چې کتاب وایي او هم هغه سړی به بیا د معاشرې یو ښه انسان جوړېږي، ترقي یافته انسان به جوړېږي، هم هغه سړی به بیا دا ټولنه ته بیا ترقي ورکولی سي. دا یاد ساتئ په نن ورځ باندې دا ته راځي چې وروره ډېر خلک کتابونه یو بل ته سره بدلوي، چینجوي. یعنې له ما سره 5 کتابه سره دي، ما ویل دي زه هغه 5 کتابونه نن نورو 5 نه پورې ته ورکوم، د هغو 5 نه پورې څه یو سړی ما ته کتاب راکړي، بیا کتاب موږ وایو. په دغه مناسبت باندې وروره نن ورځ د کتابو د تبدیلېدو ورځ هم ده، د کتاب د ویلو ورځ هم ده، د کتاب د اهمیت ورځ هم ده. ښه کتابونه باید چې لایبرري څخه واخلئ، ویې وایاست، او بیرته بیا هغه کتاب چې ولې بیرته بیا راوړئ په لایبرري کې ږدئ، بیا بل ملګری بیا وړي، هغه بیا وایي.